Anyhow, widely wudu pagmistam na diyan. Sekadar kisah orang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وإذ بوانا يا كاغا بوانا د تبویہ مانا کو یو دار چې سړی کور برابر ای ارینجمنٹ کوي د کور سامان برابر ای ارینجمنٹ کوي دې ته تبویہ او تبویہ الدار نزلتم بوانا چې کله مونږه تیارو د ابراهیم په واسطه باندې کور لفظي معنا دا شو چې مونږه تیارو ارینجمنٹ کو د ابراهیم په واسطه باندې البیت د بیت الله شریف صحیح نو دې ټیکنیکل معنا مراد ده یاد کا آغا چې مونږه اوخو ابراهیم علیه السلام ته مکان البیت زائد بیت الله لکه دې باندې فلډ راغلو نو ما تاسو ته وایي چې باونډري زموږ ښکارېدل چې الله ابراهیم ته حکم وکړ تعالی کړیو چې دا اوسنۍ بلډینګ کوم ولاړ دی دا په سوینځل باد شوی دا د سمځل باندې نو د ابراهیم کوم باندې چې دا څلورم نمبر دی ابراهیم علیه السلام چې کوم باندې کو د بیت الله دا څلورم نمبر دی نو سال کا فلڈ راغلو ځکه مکه معظمه او بیت الله شریف کو بالکل داسې لکه پیاله ها نو هغه ټول اوبه د غرور د بیت الله باندې وراتلې نو باران شو نو بیا خاورې په پرتی وي باونډري نه معلومه ده نو الله تعالی ورته بیت الله با کوئی معلوم نه راځي یعنی دا خطه راته معلومه ده خو اکچولی باونډریز کوم ځای نه دی معلوم ده نو جبرئیل امین راغی دا خپل وینګ دغه ځای باندې ونه بیت الله فاونډیشن دا د شاینینګ فوم په شکل باندې د ځمکه باندې راوځي ابراهیم علیه السلام لکه موږ چې دغه کوم سپین رنگ راځي ا پاوډر راځي صحیح نه سپین شاینینګ فوم باندې راوځي نو ابراهیم علیه السلام شروع وکړه وَإِذْ بَوَّأْنَا يَا كَاغَچو خودمونگا ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت زائد بیت اللہ اللہ تشرک دی شیئا چی شرک ما پیدا کو ما سرائش شی وَطْوَحِرْ بیتیا اپاک کور زما لِلطَّائِفِینَ دا طواف کون کو دا پارا وَالْقَائِمِینَ اد پاتی کی دن کو دا پارا قائم مانا ولار یعنی پاتی کی دن کے دغزائی کی والرکع السجود اد رکو کون کو سجدہ کون کو دالا دفارا یعنی نموز گزارو دفارا نو بیت اللہ کی دری عبادتنا اہم دی یو طواف یو اعتکاف یو منز اور ما حدیث ذکر کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ فرمائی ان اللہ ينزل فی کل یوم ولیلہ 140 رحمہ علی بیته اللہ تعالی فهر شپا ورځ کې یو سل او شل قسم شپږ شل قسم رحمتونه الله تعالی بیت الله باندې نازلې 60 لمن یطوف به شپته هغه چا باندې چې څوک طواف کوي و40 لمن یصلی فيه صلیخ هغه چا د پاره چې څوک منځونه کوي پکې و20 لمن یعتکف فيه وينظر الیه اشم رحمتونه هغه چا د پاره چې بیت الله تاسو مخابخ ناس یو په مینه ورته ګوري نو ولې په مینه ورته ځکه ما تاسو ته دا سمبل د الله تعالی انصار احمد ما بل ذکر کړو تاسو ته چې د يهوديانو سمبل دی سٹار اف ډیوډ د عیسایانو سمبل دی کراس د مسلمانانو داسې ویزیبل سمبل بل شي نه ستار چې هلال د کریسچن دا کلچر دی دا ریلیجیس نه دی او مسلمانانو په دې اتفاق کړی چې دا زموږه سمبل دی ریلیجیس سمبل د دوی سوري سلور دي ها سفر خان ته ها یو به نکې کتاب ته نه وګورئ ها وایم سلام ها صلات الله نو دا سلور سمبل دي د اسلام او د مسلمانانو د الله کو بیت الله نمبر 2 رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله زموږ سمبل دی زموږ شناخت بچا کی او محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم دریم کتاب الله زموږ شناخت بس کیږي
پدې کتاب الله باندې او سرورم صلات الله یو انډیویډوال سړی و په څه معلومه چې مسلمان دی خو چې دیولې چې مونږ کوو نو بس دا دې خبره دلیل دی چې مسلمان دی نو دا سلور سمبل دا بیان سره یاد ساتي وعد نو چونکه بیت الله د الله تعالی سمبل او د الله نشانی ده نو خدای خو مونږ نشو کته دنیا کې ځکه زمونږ نظر کوتا دی دا مونږ نشو کته ځکه زمونږ نظر مو کوتا دی نو د الله تعالی سمبل چې ګورو دا داسې لکه الله سره ملاقات کیږي نو خدای خو زمونږ خالق دی زمونږ مالک دی زمونږ بادشاہ دی زمونږ رب دی هغه ته چې بنده په مینه باندې وګوري نو ثواب کیږي نو هغه خو نشي دی نو چې بیت الله ته ګوري څه باندې کیږي ثواب باندې کیږي اوس دې کتاب الله ته ګوري څه باندې کیږي د دې وجه علما فرمایي چې یو سړی حافظ هم وي خو ولدار چې تلاوت قران پاک کې کوي ډبل ثواب به ملويږي یو د تلاوت یو د کتاب الله د کلمات ته قتل دا ځان له ثواب دی صحیح زموږ په محله کې او بابا هغه ټکه نه وایي الف با تا سا ولو نو وکړه صحیح خو چې موږ یو کوم قران مجید د لیکات قواعد انداز دی نو ماته ودل تاسو په ما بابا ته قران دکې یو د عمر کې وسل تک مولوی صاحب اتیا کال ته عمر رسیدا به په وخت چې سړی ته کول نه دي اوس به سړی ته وځه نو ما ته څه کې وتا مسله کې چې قتل او ثواب ده مخبور ذات دې سړی زين ته بس هغه تل شي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ لکه ما تاسو په پرونه کې ملتفه چې ویلې تاسو نه وایي بل کلاس ته ویلې دې ته لطیفه نه ده بلکې ما ډېره قیمتي خبره ده اخیمه په دې غټو خارو کې خصوصا پاکستان کې یا انډیا کې افغانستان کې مونږ ماته پته نشته د جیب کوترنی ها تاسو نه ویلې نو دا پک پاکټ چې جیب نه لګراو بس انو باغې کې چې دا کم مشر جیب کوترو صحیح یعنی یو کو هغه باس په ځای نه اخلي دا کار کوي پولیس سره لندن کول که څوک نه ولشي نو د اخلاصي خدای چې ټول ماقام ټول سامان لري نو هغه مخه تکي دي بیا تقسیم کوي صحیح نو دا ټول چې کوترو کم مشر چې نه خالی راغی نور خپل یې سره خالی راغی نو باس ورته وسه شو وی زمانه بعد خو خلیفہ به ته د پارک نه تایید نه وروړل نن ها ته ناکام شي نه غوینه ناکام نو کامیاب وی څنګه وی یو والد نه راوست ای پوره 1 لک روپۍ ورکړي سورہ 1 لک روپۍ نو بیا وی بس چې هغه والد نو کولاو کنه کې شناختی کار آیډي نو آیډي د کریسچیانو فلانه مسیح صحیح کریسچیانو نو بس زبیار ما سړي خواته نه پاک والد ولا بیا جیب کې واچو په خدای هرڅه نه دی ولېته وینه پس یو ځین کې یو خبر راغله چې کله قیامت پر عیسی علیه السلام زموږ پیغمبر ته وایي چې ستا امتی زما د امتی جیب کړو نو زما د وجه به زما پیغمبر ملامت کیږي نو ما یو غته نه ملامت کوم نو هغه له روپیو په دادې نام ورغلی سړي ټوک کار کړی نو ما ته ته مې جیب کوترو کړو ایمان نه وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آتَاغَچْمُنْغَوْ خُدْ إِبْرَاهِيم تَازَيْدَ بَيْتُ اللَّهِ اللہ تشرک بے سے آج شرک میں پیدا کو ما سرے سے وَتْوَحِرْ بَيْتِيَا اپاک کورزما لِلطَّائِفِينَ دا طواف کون کو دا پارا والقائمین دا اعتکاف کون باتی کی دن کی مانا اعتکاف کون کی والرکع السجود ارکو سجدہ کون کو دا پارا مضبوطارو دا پارا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ او اعلانو کا انسانانو کے بالحج حج یا تو کا رجالا راضی بستا طرفتا رجالا پیدا تاسم پیدا وائی واقعی وعلا کل ضامن اراضبا علا کل ضامن پہر نحیف نظارو کمزوری اخمانے یاتین راضبا داو شام من کل فجر عمیق بہر زائل رن نو چا سفر لری وی ڈسٹنس فار اوے وی او سفر پا اوش باندی نو الٹیمیٹلی زد بدائی چا اگا اوش سودن تر آرسی نو دلگو تندو یا دا سفر او دستوی دی وجه یقیناً بکم کنی شوی خمانا دارا چی راضی بخام خواه قصد او نمبر 2 زیارت لیشهدوا منافع لهم د دې د پارا چې د وګوري او ویني مشاهده کی منافع لهم منفعت نقبل نو په حج کې بلا ډېر منفعت ندي
مدنی منفعتونه دي پکې، مادي منفعتونه دي پکې، روحاني منفعتونه دي پکې. بدني منفعتونه خو خلکو ته ایکسرسایز موقع بالکل فابریکه یو بالکل نه ملایږي. دا یو تاسو کې ایکسرسایز دی یو کال لپاره کافي دی. دا داسې سره دومره فیټ پوس وځي چې یو کال به هغه فیټ نشي ګین کولای. څنګه ټول تګو دوه صحیح. دا خو یو منفعت یعنی سرفیس دی صحیح. کل یشهدوا منافع لهم، د ټول نستر منفعت پکې داري، د انساني مساوات درس پکې. که بادشاہ دی او که یو عام سړی دی هم هغه شان دوه صدرې چولې دي، او چې کم کار یو عام سړی کوي نو بادشاہ به هغه کار کوي. طواف به هم کوي طواف، ها البته هغه ته به دومره چې پروتوکول د تحفظ لپاره ورته ملاوي. صحیح شو. نمبر 2 چې ګویا کوم ستړي دته ملاويږي هغه بادشاہ ته ملاويږي. نیو پکې انساني مساوات دی. دویمه خبره پکې دا درس دی چې کله دې دنیا نه ځي نو که قسمت کې دی هم د دوه صدرې دا به چا پیرا کړی نو څه بیا دلته پاتې شو. که قندار کې پاتې شو، که پیښور کې پاتې شو، ګرځاهل کې دي ځکه څوک داسې نه کوي چې نه د دې رد بینک بیلنس ټول راړي ورسره خاصه صحیح. بلکې کله چاته وایي چې تاسو د پلار په ډېر زیاته کې شي وي سمو خو غوړي او مليون ورسره دا خیر وایي څه بالواله دا ښه کلی ورکړي مليون ډالر ورسره خبر نه پاتو. دا کفن حق دی، کفن ورته ورکړه. نو دې پکې دغه درس دی چې حرص دې ختم شي، چې ختم شي، چې ګریډ دې ختم شي. او دریم د قیامت ریرسل لپاره پاتې څه شي د قیامت یو ریرسل لپاره او واقعي چې د عرفات کې واقعي د قیامت سمای ښه ټول خلکو د سپینې ساده وځولي او ټول یو خدای ته ولاړي. نو د قیامت ریرسل لپاره لیشهدوا منافع لهم، د دې د پاره چې د وګوري منفعتونه خپل. ويذكر اسم الله، آیات نوم د الله تعالی فی ایام معلومات، پاغه معلوم ورځو کې. نو ماته استوي چې د حج ورځو دي 15 یوم الترویه، اتمه د ذوالحجه، نهمه د ذوالحجه، لسمه د ذوالحجه، یولسمه او دولسمه، and that's the end of Hajj. صحیح. جب لسمه تک پاتې کیږي آپشنل دی صحیح. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اچھا کہ نمدہ اللہ تعالی فی ایام معلومات، پاغ معلوم روزو کے علاما پا آغا رزقهم چی اللہ ورکڑے دوئے تا من بہیمت الانعام دا مواشینا. من بہیمت الانعام مواشی کیٹرز نو قربانی بکئی وش بالا لئی، وہا بالا لئی، لیم بالا لئی، گوڑ بالا لئی، دا ما رزقهم من بہیمت الانعام دی. اچھا علی نصب الحج هو العج والثج. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الحج هو العج والثج، کہ حج څه شی دی؟ یو خدا چې ډیری چغې پکې وها او دیم دا چې وینه څه وها. بس دو شی نه دي اهم پکې الحج والثج. اوس دا دواړه کارونه بظاهر پکې څه فلسفه نه معلومیږي. بظاهر پکې چغې وو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله. چغې به صحیح ادا دومره پر لکونو زناور بالا لې یا بچا ترسي یا بنه رسول تبع اس خرابيږي. نو بظاهر پکې څه فلسفه نشته. شریعت پر ورو چغې شروع کړې الله اکبر ځان سره وایا نه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وایي چغې وها الحج هو الحج والثج، الحج هو الحج والثج. چې خبره د دین کارونه دا په فلسفو په حکمتونو نه کیږي، دا په امر کیږي. د دین کارونه په څه کیږي؟ دا دالته یاد کړ شکل خامه دا اهم خبره ده. د دین کار کیږي د دې کولو لپاره بنیادی سبب سي امر. نو چې څنګه امر شوی هغه شان به کې په فلسفه پوهیږي او کنه پوهیږي. فلسفه به نه معلومه، فلسفه خو ثانوي دي، دا سیکنډري دي. مونږه مونږ وکړو صحیح. نو څنګه به دا فلسفه ان مونږ ته خوشاله دي چې سړی په 15 وخت صفاشي، کپڑے صفائی، بدن صفائی، ځای صفائی، خیراتی دي د خیرات پکې د اسلام د سره ناشتي ها کله چند ورکه کله نو ورکه خو او مسجد استعمالي صحیح. دا فلسفه دا مسلمان دي لپاره نه، مسلمان دي لپاره چې الله به یقین سره مسکوا مسکوا صحیح. اوس د موږ سره ریپرزنټ کړي هغه د دې بدن بم صفائی، کپڑے بم صفائی، ځای بم صفائی. نمبر 3 بداوی چې وخت باندې به کې. نمبر 3 بدایي چې یو امیر اطاعت بکې. نمبر 4 بدایي چې سکونو بالکل ایک نه یو بل سره بالکل نږدې چې وحدت او وحدت پیدا شي. دا ټول فلسفي دي، دا سیکنډري دي.
دا سیکنډري دي بٹ فرست او پریلیمینری فلسفه سره د مونږ حکم دی څه حکم دی صحیح بیانې د قصه کوم شی چې شریعت حرام کړي شراب مونږ ولې نسو یاره شراب چې سره اوس کډنی خرابېږي لیور پرابلم ته پیدا شي هارت پرابلم پیدا شي بلاد رپل ته نه پیدا کیږي بیا باغ ته سوای اب وایي ته اوس کوم کډنی میله صحیح کار کوي صحیح چې وېس کوم بیا نه صحیح کوو وایي صحیح او شراب اوس کوم د سره ځان شي بیا هم نشي کولای دا کوم کولای دا کوم نشي کولای صحیح دا سیکنډري فلسفي دي ولې شراب نسو الله وی حرام بس صحیح شو نو دا ته ولیکا چې سبب د فرضیت یا د حرمت څه یو طرف ته فرضیت ته بل طرف ته حرمت چې دا شی فرض د کې به دا حرام نه دی کې سبب د فرضیت او د حرمت په دین کې صرف حکم دی سوچ ادي وجه پیغمبر اطلاع بس یوې جملې سره دا خبره مونږ ته واضح کړې ده په افغانستان کې عسكر چې وي ای باندې پریډ کېږي نه زره مده پاسکر باندې پریډ کوي صحیح نو ساکم کمانډنټ چې وي موږ ورته ولدار سره دا څه ته نه څه شي وایي ضابط سے نا ضابط سے چې پریډ کوي موږ هوته په انګریزي کې ویل اوس الته اردو کړي د پاکستان کې اوس هغه کمان څور کوي او اردو کې ناغه وی پلاټون نه په ټول الرټ صحیح لالا ته پوښتنه وته لالا ته معلومه نه به کوئی مارچ صحیح چې به مارچ شروع کو لا به دوه قدمونه وسه به هاټ صحیح اپره پلاټ بس نیله به دوه قدمونه وسه هاټ صحیح یا به کوئک مارچ یا چې مارچ به نو چې دوه قدمه به غسل نه به ابو فن ان یو ټرن نو به کور استاد کی یو سولجر چې دا حق ورته نو چې د کمانډنټ نه ضابط صاحب نه تاسو کړو چې ته ویلې ونه او چې مات راته پرې چې هغه دیوال پر غوړه شو کنه هل تر بیا په خپل باوټانو کې کوم کې نکول کدا خبره کوم کوټ پاس کوي څه کوي ورته کوټ پاس کوي لس کې دوه وخت ورته سورۃ الجلال لذول الصوت ورپورې شاته وتړي وای شابه د سټیډیم کې دوه چکرې وه په دونو دونو نو هغه ولا الله تا کوي دا بیا نیکسټ ټایم بیا بالکل د کمانډنټ د پوسټ کې د کوي څنګه وایي مرګ د دې قدم ورته وي هټ ایوکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ المؤمن مجاہد فی بیته مسلمان چې کو کیوں بھی دی فوجی ہے مسلمان چې کو کیوں بھی نو دې یعنی فوجی معنا چې د ځوان ټول په ډیسپلین روان دي رجوان نمبر 1 فوجی دے ټول په ډیسپلین روان دي نمبر 2 اور نمبر 2 دے فوجی دے سیکریفائس تبار وحسان تیار ساتھی صحیح نمبر 3 دے فوجی دے چې څوک ته ضرورت دي نو دې بدانه وایي چې ایکسکیوزز صحیح موږ ته ریزرو فوجیانو هغه ویلي کای شي خو په ریزرو لیست باندې نو چې څو هنګامي حالت او ایمرجنسي پیدا شي صحیح نه لري په ټلګرام راشي ټلګرام کاغذ چې پلان باندې مرګ قومي مسله ده هغه باندې شي کېږي کوئی پلان باندې پولیس ورته راځي تاسو ته احتیاط موږ ته ریزرو فوجیان وایي ها دلته مستا نو دې ریزرو فوجیان وایي نو پیغمبر اسلام وایي مومن او مجاهد دې فوجي دې نمبر اول چې د ټایم بدل نه ده دا چاره د الله ده صحیح نمبر 2 چې دې به سیکریفایس تا قرباني ته ځان تیارې ده هر څه لکه د فوجي اوس فوجي څه کوي چې میدان ته راشي ته یا سويس تکلیف نه پس پھر کی د سويس تکلیف نه ته خو مرکز ځان لري ا دې دې تیاری دي وجه کې اروانه وشي چې موږ ګوره نه وشي تاسو ګوره پیږئ ها نو یو انا نمبر 3 ډیسپلین او نمبر 4 د آرډر تابع دی نمبر 4 د آرډر تابع فلسفه نه ګوري صحیح اس کا فیلڈ کی الطاف جرنیل سے بھی یا سوچی ضابط سے بھی یا ڈگروال سے بھی یا ڈگرون سے بھی صحیح اور ڈگرون سے فیلڈ کے آرمی تو ایڈوانس صحیح گو ہے میں کہتے وہ تو خانہ تھا تھوڑا کر باران ہو رہی صحیح دا حق نے وردا ہاں نہ وہ بچ ڈگروال سے وہی ایڈوانس نو بس دی ورمنڈ کئی صحیح او کله راځي چې بالکل به خطا ایڈوانس رواني دشمن تعالی کا ایڈوانس روان قرآن دی ایک دم ډګرمن سے آرډر وکړي چې صاحب مې کې یو ټن التم بیا حق ورته نشته چې ته څنګه خطر خو دې نه کړې څه پیسې مې څه کولې نو چې موږ واپس کولې شي نه دا خبره بیا وروسته کته شي آسانه ویلا خو پرایمري شي څه ده آرډر دی
چاډر باندې صحیح نو دا ورډګر منصب ورډګر واسه خبره ده د الله خبره د پیغمبر خبره مونږ فلسفیونو به ګورو حق خبره او بیا رسول منو د دین په حواله زمونږه کوټ بالکل غلط ده اوس خبره یې ګران د ذکر اوس خبره کلیر ده ښه لیشهدوا منافع لهم دې لپاره حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حج کیسه شي الحج چغب لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك صحیح او چې اړومبای جمره د اختر پروز باندې یعنی د قربانای پروز باندې اړومبای جمره کله ولې بس لبیک صاحب شي الله اکبر شروع شي صحیح شروع شي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولا یا هغه چې وي مستسب هم چې وي چې په لار روانه چې سره ملاويږي وای الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد رستو بیا تاسو کې شرشاته کوم ګروپ کې راغلي نو مې به استقبال دی یوم السبت کې الله اکبر الحج هو الحج والسج صحابه بدرسه رضوان الله عليهم اجمعين صحابه تقرا يقول رضوان الله عليهم اجمعين فحج چې به یو بل سره ملاویدل مستلمش به رسته کول یو بل سره به دې ورکړه صحیح معانکه به وکړه وي به الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد كيف حالك متاج څنګه طبيعت څنګه کلام اوسېږي دا خبره به صحیح وي فکر پیغمبر هو الحج او نمبر 2 السج چې قربانای بکې اوس یو سړی خپل فلسفه یره جی کدا پیسي خلق جمع کړي صحیح شو د مسلمانانو ډېر لوی خیر کوي هم سره صحیح کدا قربانای چې خلق جمع کړي د مسلمانانو ډېر لوی خیر اوس دا فلسفي دي شریعت کی فلسفي رستای دي شریعت کې حکم لومبه دي وجه الله تعالی و چې لينال الله لحومها ولا دماؤها رسول روان دي لن ينال الله لحومها ولا دماء خدای وایي چې ما وایي چې ساروی بالا له فلسفه پکې نه بس ساروی بالا له کټنګ بکې ویني بچوي زغوالم دا چمینه کوي زغوالم دا چمینه توي کوي زنه غوخه غوالم مینه غواړم بس دا مینه توي کا صحیح برادران کرام لیشهدوا منافع لهم دې لپاره چې دای حاضر شي منفعتون خپلوتا ويذكر اسم الله آیات نند الله تعالی فی ایام معلومات معلوم رزقی علی ما رزقهم فاج ورکړې دوی تعالی من بهیمت الانعام دمویشونا فکلوا من خرید دین نو خوراک ته حرام نه البته د جنایت کم دم چوي د جنایت دم چې وایلیشن لیکل دي او در باندې لیم راغی یا ګوډ د ذبحکو داغه خوراک ته د پاره ناروا دي عام چې حج قرباني چې او جایز ده خوراک دا ډول ټولي کا سیف الله خان او نصر احمد دواړه وړي چې جنایت هغه قرباني کا او پینلټي ده صحیح نو پینلټي خدا څه نه کوي چې دې نه راوړي په دې بلکې واچي پینلټي خو د خپل جیب نه وباسي نو خپل خېټه نه مې وباسي نه بل پر غیر خوراک تعالی لپاره حرام دي وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا خُرَاكَ وَإِدْدِينَا وَأَطْعِمُوا أَفْيُكَ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ محتاج فقیر البائس موږ ورته زپل شوی د بائس معنا تاسو زپل وایي کنه غړې چې ډېر لوی ستړي والي یا ډېر لوی لوګي والي موږ ډېر زپل دي تاسو پته څه وایي ورته تو معنا خوستړي کوي او کار کوي نه دا مونږ څو لوګي والے لوګي بس کو تاسو خپل لغت او قوت موږ ځپلې وایي واطعم البائس الفقير افید کئ البائس الفقير اغه ځپل شوی فقیر نو د جنایت کم ګډ چی وی د جنایت کم لیم چی وی د وایلیشن هغه باید چې فقرا او ورکړي شي ثم ليقضوا تفثهم خدا عام قربانه ذکر دا تم کړی شي دوستانه تم ورکړی شي کیوں چې څنګه عبد الله سره تعلق دي نه هم دعوت ورکړی شي مالم بلل کړی دي قربانه ثم را شمن څه وتی کیږي صحیح مسعود نشي ویل چې خو بلیانیت دی نه ک بلیانیت دی او ته بلیانیت دی اخره شي ثم ليقضوا تفثهم ابيا ليقضوا تفثهم بیا د خلق لړکه تفثهم خرج بل خلق لړکی جیسا
خیری خپل نو بس د قربانه نه بعد لومبنه خو جمره وشته شي جمره نه بعد قرباني وشي د قربانه نه بعد داسې بس سره سر پرې داخله لري او حرام لري کی او غسل کې خپل کپڑے واچي نو ثم ليقضوا تفصا بیا د خپل خیری لري ثم ليقضوا تفصا وليوفوا نذورهم نذور دغه صورت چې په احرام کې وي سره د دنیا خیری په شریعت اسلامي وایي چې داسې به نه کې چې ورته د اختبار راکړي نه وي څه څه نه بلکې بس ځان بلې ونه ورته صحیح ځکه الله تعالی فرشتو ته وی چې دا ګوره څومره صفائی پسند سره دی چې اوس ما ورته حکم کړی چې نه به وشتان برابرې نه به د ګیری وشتان برابرې نه به ځان د خیل کې ایون چې او دفن کې انو ځان په ډېر زور زور نه مخې که په زور زور ځانو مقاومت وکړل بیا به جنایت وایلیشن دی څه شي دا ټریننګ دی چې روان دی چې ګور اوس دا خپل بدن دی لکه موږ چې وایو دین از مای پرسنل بزنس صحیح نو موږ دا فلسفه دی اپلای کوو دا فلسفه نه اپلای کوي نه دین از ناٹ یور پرسنل بزنس دس از Allah's business this whole business this Allah's business نو چې الله وایي په زور زور وکړه صحیح نه دی په زور زور وکړه چې موږ عمومي او داس کوو بیا د ګیره خپ زور زور مخ ځلان به ورسره خلوند شي اګه بیا کومل کو په راوالو دا کوم کپلیوزي په وستنه پریږي نو چې برابر شي صحیح په سړی حق شي چې اسلام خبر په زور ونه ګمون ولا ورغړي ته وست پریوته لیم واله ثم ليقضوا تفصهم بیادر کئی شرک پر ولیوفو نظورهم اپورا کئی پلجس پر پورا کئی پلجس پر یعنی احکام پورا کئی ولیطوفوا اتواد کئی بالبیت الحتیق فدغ قدیبی نو قدیمی کوری ورطوی ذکر چه دا مخدز مکی باندے دا دینا مخ کی بل صحابہ نو براز بتاس کا ذکر کرو کہ اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام جبرئیل امین نے تپوس کو وے دازمکا آسمان چلا نو پدی شکل جلا سنگری کہ پدی شکل نو سو نو جبرئیل امین ورته کنا نرا ما منگا اوبلی دی سبا ملی دی اوبا ملی دی وے اوبوسو نو اوبو باندې یو شائننگ فوم زګ ورته ورته یو شائننگ فوم هغه فلوټ کېدنو پیښ شي یو غټ شائننگ فوم هغه فلوټ کېدل یو باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته داسو هغه ورته د بیت الله ماډل داسې چې شائننگ فوم شکل کې د بیت الله ماډلو نو چې الله تعالی زمکا او اسمان په دغه انداز پیدا کړ چې آپ کوم انداز باندې دي نو موږ ته حکم کوي دی چې بیت الله آباد کړي موږ ته حکم کوي دی چې بیت الله آباد کړي نو بل ساينټیفیک خبر دا ثانوي دي بیا دا بیا پرایمری نه دي ولې موږ ثواب ته او داسې ولې داسې نه کوي داسې ولې کوي ځکه الله دې داسې کوي ها کلاک وایز ها کاونټر کلاک وایز ولې کوي ها اوس دا رست موږ معلوم کړو چې و دې کې ساينټیفیک حکمت هم دی دیکھو ها څه شي ساينټیفیک حکمت هم دی نمبر 1 په سپیس کې دا ټول ستوري چې ګرځي دا کاونټر کلاک وایز ګرځي نمبر 1 نمبر 2 د بدن سایز هغه ګرځي کاونټر کلاک وایز او نمبر 3 الکترون او پروټون چې ټول دنیا کې روانه ده هغه ګرځي کاونټر کلاک وایز الله تعالی وایي چې دا ساينټیفیک شی نه دی دا روحاني شکل کې کتاب دا هم کاونټر کلاک وایز دی صحیح او سره چا پیرا ګرځي هر څه د خپل سنټر کې چا پیرا ګرځي بسا چا پیرا ګرځي د خپل سنټر نه انسانانو ته تاسو د خپل سنټر نه چا پیرا ګرځي سنټر څه دی بیت الله صحیح او صرف اسپریچوئل سنٹر نہیں جو قرآن کے اللہ وجہ اللہ البیت الحرام قیاما للناس پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کله په ظلم باندې بیت الله روان شي بیا دنیا نه پاتې کیږي چې کله په ظلم بیت الله روان شي بیا دنیا نه پاتې کیږي د بیت الله حیثیت د دنیا د پاره د انساني بقا د پاره داسې لکه بدن د پاره روح لکه بدن د پاره روح نو چې روح بدن نه وځي نو بیا موږ ډیډ باډي سره څه کور کې سمبالو هغه څه ته مقبره ته رسو پناه کوي نو اللہ تعالیٰ وہی کہ اگر روح مل دنیا ختم کر بیت اللہ شریف اور ظلمن کو ختم کر وہ ظلم میں ختم کر مثبت دنیا میں اے بیت زاد دفن کون دا دنیا تو بس جاؤ قیامت راضی صحیح سر ندی وجہ قرآن کریم اور قیاما للناس سے انسانیت دا قیام دار و مدار دا بیت اللہ کا قیام والے جعل اللہ البیت الحرام قیاما للناس نمبر اول اور نمبر 2 کہ دنیا نظام روان دے دنیا نظام منگو ارسو سپیس کے صبر شیونے چی دی مزا تابع رسلی ننوار
Specific Mercedes City. Nor center there. Nor is a center. Was Makabale, Betullah saying center there, the Diwaji, scientifically, Sepakams are Betullah put in the center of gravity. The center of gravity in the physically. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او طواف دکې د بیت العتیق په قدیمی قربان نو قدیمی څه چې بل څه مخکې نشي یو او دویم د عتیق معنا د آزاد عتیق معنا څه آزاد وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او طواف دکې په آزاد نو آزاد ورته په دې بنیاد وای چې څوک د دغه بیت الله د راوړي پیغام درالېګلي پیغام تابعي او غلامي کله نه برداشت کوي اولاني دغه وجوه چې حضور صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی رباعي ابن عامر الخزاعي رضی الله تعالی عنه رباعي ابن عامر الخزاعي رضی الله تعالی عنه نو د فارس د خطې ته ورغله دعوت لپاره فارس ته ورغله دعوت لپاره نو داسې خلک ګوري هغه ته دعوت ورکړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میسج انو جوړي استخبارات تاسو مخابرات او استخبارات نو خواب ورپسې ولګیدل صحیح نو چې خواب ورپسې ولګیدل خواب گرفتار کړ چې گرفتار کړ نو گورنر ته پیش کړ نو گورنر وته له چې خلکو ته اپروچ کې سوال وکړه صحیح نو دا ورته وی زه عرب یم وی اچھا ته په دا ملګری طرف نه راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خلک څه ملګری به ورته ویته به دا ملګری طرف بیا او دا ملګری طرف نه راغلی وی تاسو تاسو دا ملګری څه وایي چې تاسو ته وټونه کوي څه کوي وټونه کوي دا الیکشن کمپاین دې که څه کوي چې دا مهم مشورو کوي ویلې ما دا بعثتم وبعث صاحبكم هذا تاسو میشن تاسو دې ملګری میشن سره یا سبحان الله رباعي ابن عامر دومره بهترین خبر ورته وکړه چې بل دنیا سسټر په ټول راځي وان الله ابتعثنا ان نخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد زمونږ او زمونږ د ملګری میشن دا دی چې انسان د انسانانو د بندګان اخلاص کوي او الله بندګان دومره قیمتي خبره وکړه دومره بریف او سمرایز میسج چې څوک نشي ورکولای صحیح چې مونږه بندیان د بندیانو د بندګان اخلاصو د الله بندیان جوړو تاسو دنیا ورته بندګان کړی دي او سو دنیا کې سر روم بندګان کړی دي هر بادشاہ ځان له خدای جوړ دی هر حکمران ځان له خدای جوړ دی هر حکمران ایون دوه کې الکټیو یو بیا رسول خدای جوړ شي صحیح هغه به خلک پر غلامان غني صحیح رحم شي په سمان الیکشن باندې مطلب هغه الیکشن ته هم څنګه یې نه خدای یو صحیح خو بیا ځان بسنون کی ځان خدای جوړ شي نو الله تعالی زموږ مهم مشن دار ګرځولې چې انسان د انسانانو د بندګان اخلاص او د الله بندګان جوړ نو دا یو کلمه چې موږ چې لا اله الا الله دې معنا دا ده چې سوای د الله نه بل څوک مالک نشته مالک یو الله دی لارد یو الله زما هم او د یو مالدار سره زما هم او د یو زورور سره صحیح او موږ ټول هغه سبجیکټ اوس کدا یو فلسفه د انسانیت ذهن کې راځي د ظلم خاتمه به وشي سبوشي د ظلم خاتمه ولې لومبنه تصور باندې سره دا پیدا شي چې even though I am a rich man or I am a powerful man or I am an authority say but I am not master of anybody else زه master of name زه طاقتور یم ما سره پیسې دي ما سره حکومت دی ما سره منصب دی ما سره هر شی شته خو زه master او مالک نه یم صحیح زما څو غلام نه دی بلکې زمونږ ټول مالک یو الله صحیح دا نمبر اول نمبر دویم د کلمې سره دا تصور ذهن کې راشي چې ټول خلک په حیثیت د انسان مساوي دي ځکه د سبجیکټ دی الله تعالی دا په حیثیت د انسان په مساوي او برابر دي ځکه د سبجیکټ دی الله تعالی دا نمبر 2 نمبر 3 چې کله مساوي دي او څوک د چا ماسټر نه دی لہذا اچھا دا هیڅ بل سره ظلم او زیاتې وي اچھا دا هیڅ چې بل سره ظلم او زیاتې وي صحیح او دا وجه حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے سنو مجھے ابن مسعود نہ ابو مسعود بر صحابی ابن مسعود مشہور صحابی ہے ابو مسعود مشہور ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ زما یو سلیو گرل وا سوا یو سلیو گرل وا نزی اوار ورته غصه شو په درد نو داس لاس می کوچا صحیح
او فورا یا ما دا تلاف جد یو قواز مورد بما ته ما یا ابا مسعود ما او ابو مسعود ویچ شاعت نوکتر فاذا انا برسول الله صلی اللہ پیغمبر علیہ السلام اتفاقا رعلا حضور اتوازو ما یا ابا مسعود یو خلق منو وہ یہ رخو بس زمکہ کی ڈوب شو لکه زمکه شاک شوی زمکه ورننه ہوتے چې خدای اوس مالا غصام راتلا لاس میں مجھے تو داسې وخت کې مشته چې پیغمبر ولیدل صلی الله علیه وسلم. ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي د سر نه اسمان او د شونه مې زمکه او تقیدا پیغمبر راته وی چې الله اقدر عليك منك عليها خدای ستا مقابله کې ډیر زیات زور اور ستا د زور نه دې سلو ګرځا ته په دې دومره قوت نه لري لکه الله چې پتا سره قوت لري ټکه ولا وعمل ولا چې you have to face the consequences then صحیح. ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وای ما نه نور څه خبره جوړه نشو حضور می اصله ورته وای انت حره آزاد ہے هاي دې سو انت حره آزاد ہے په یو لاک درهم یې غوښتل حضور باندې په یو لاک درهم په موته انت حره آزاد ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راته وای چې ابو مسعود دا د کفاره سره دی لازم چتورو دا د لازم چتورو کفار کدا کار نه کړي خدای به صح حساب سره کو قیامت پر ورځ باندې چې په یو کمزوري مخلوق دی لا څنګه پوښتنه حالانکه نه گزار ور کړی دی نه پراخ پر کړی دی صرف د غصې سره کړی دی لاس د سوچ کړی لا څه ته پاتې چې ما یا ابا مسعود صحیح مزدا یو کلمه ده علامه دې راځي خبره کړی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ دا یو سجدہ خدای ته کول چې دا په ډېره مشکله ده نه دی وخت په نشته چې خدای ته دا سجده وکړي دا داسې سجده ده هغه وایي چې د دنیا د ټولو سجدو نه به اخلاص شي بس دا یو الله ته سجده وکړه د ټولو سجدو نه به اخلاص شي. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے آیات طرف لګل ورته شیخ آپ پکڑے ہو کہ نا وہ ایک سجدہ وہ ایک سجدہ جو انسان احمد خور ڈوئے دیکھو داستے کہ پنڈائی کی وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. نغیو سجدہ اللہ کا سجدہ تارا ڈیرہ مشکل افکاری کدار شروع کرا بے انسانان سجدوں نہ بخلاش ما تاسو ته واقع ذکر کړی و چې قیصر روم سیزر سپر پاور سیزر څه شو سپر پاور د بزنطین اوس دا سیزر هغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله خط لیکي یو صحابي ورته لیکي د هیکل ابي رضی الله تعالی عنه هغه خط غوښتل په اسبان سور دی صحیح. ور سیزر داغه د امپریس کول لپاره چې کله پته ورته لګیدا نو یو خو د دربار نه درې میله علاقه کارپټ کړه څنګه دانے جو پروٹوکول ہے وہ امپریس کو ہے خپل قوت نے امپریس کو جاتا سوچ چیلنج کوي چې دې بدلای نو واپس شي نه دې سر جنگ کو حضور دولت پری چې په مليونو علاقو کار کټ کړل او چا پیرا آرمی والا ولار دستان ټو صحیح ټو فرایټ دی راوړل لپاره حضرت هیکل ابي رضی الله عنه خدای ته سجده کوونکو دا او په چا سکارو اته نه چاته ګوري نه کارپټ ته ګوري دا کارپټ ته پاس خپل افضل دی صحیح. او چې کله مین گیټ ته راغی صحیح نا اس اگر اوس اس او داسې یو په پیلو هغه پیلو سره اس پړو یو پیلو سره اس ورته اوس انت پروتوکول دا چې کوم مقامي سره وو که بارانه سره وو چې راته په نصیب ته سجده راکړه سجده ته سجده راکړه نو د هیکل ابي رضی الله تعالی عنه هغه چې وطن نشر نو عموما خو د عاجز په انداز باندې عاجز روانو خپلتا دا سره نورم نه چې چاته ټیټوالي تصور را نشي او دا سیده کما خامه پورې نه ورلل خود ها فین من عند رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د پیغمبر خط دا و دا ارمان بس سیده دا یو شی سره دومره ډېر تاثیر شو چې دا خلک دا زیر کول نه دي دای چانه دباویږي نه دای چانه امپر مون کو یا الله خدای رحم وکړي
کنه چې سره موږ نه کار ولیدل دا نه امپریس یو بیا هغه ته پورته کیږو صحیح چې ګوره کړه د غوړ مال راک صحیح ذکر کړه چې څه تاسو ته پورته ما ګوره کړه د غوړ کار مال راک خدای دا کار نه کوي الیها نو څنګه خدای هرڅه یا سبحان الله یو سړي سره کور لوی دی هغه نه امپریس شو کار ور سره دی هغه نه امپریس ته چې الله باندې غلی تر دنیا نه د بادشاہ نه امپریس صحابه رضوان الله علیهم اجمعین او دا زموږ پښتانه د مسلمان دا برټش احترام په دې چمن علاقه باندې ورننه وته چمن د بیا قندار طرفه صحیح نو د یو مخبر مخکې تاسو مخبر څه وایي مخبر وایي یو مخبر مخکې ولېږي په فارم کې دا بزګرانو کار صحیح نو ته یو بزګر نه تاسو کو دا فیرنګیان ته په دې علاقه باندې اٹیک وکړي حمله وکړي تاسو به څه کوئ صحیح نو ته ورته موږ څه کوو مقابله به کوو صحیح په څه به مقابله کوي اتفاق هغه چې پیاز راوسته بل جیب کې وچه ډوړای هغه راوسته په دې په څه مقابله کوي په دې پیاز کړو هغه ورته په خبره پوه نه شو په خبره ځان پوهه کا دا پیاز ډوړای چې موږ ته ملاويږي مونږ دا په هیڅ شی باندې بدلولو ته نه کیږي ځکه چې مونږ نه غواړو دا مونږ ته پاسانه ملاويږي کوم قوم چې په دې باندې قانع وي هغه ته سر نه کیږي صحیح نو دا زموږ کردارو هغه لاړو ختم شي دا له تباہ برباد کړ ها اوس خبر ده کړو دین ذالک ومن يعظم ذالک دغ خبر دا ومن يعظم حرمات الله او سوچ تعظیم کوي د محترم شیونو د الله تعالی نو دې ته وګوره اوس کله ته وسره راغی مسلمانانو د جمعه په حرمتي شروع کړه نو موږ ورته په جواب باندې وایو نو خو نشو لوړ خو نشو خدا هغه د ایمان تقاضا ده چې مسجد ته احترام ورکړي دا هغه د ایمان تقاضا ده چې قران ته احترام ورکړي دا هغه د ایمان تقاضا ده چې یو عالم ته احترام ورکړي دا هغه د ایمان تقاضا ده چې یو مشر ته احترام ورکړي خبره ده انکرام صحیح دا هغه د ایمان تقاضا ده چې بیت الله ته احترام ورکړي دا هغه د ایمان تقاضا ده چې زمزم ته احترام ورکړي دا هغه د ایمان تقاضا ده چې مدینه منوره خرما ته احترام ورکړي نو دې ته وایي حرمات الله ومن يعظم حرمات الله اسوچ تعظیم کوي حرمات الله د معزز او محترم شیء د الله تعالی فهو خير له دا بهتر دې لپاره عند ربي پنځه پروردگار دې وحلت لكم الانعام حلال ګرځول شي تاسو لپاره مواشي کېټل الا ما یتلا علیکم مگر آغنا چې نسخه تا حرمت داږي کېدل چې کوم الله حرام کړی دی هغه منخري نو چې الله تعالی نو الله تعالی تاسو وایي غوی بخوري خو خربه نخوري ها لیم بخوري خستایبه نخوري انو تاسو وایي اختر پر رسول کوم قرباني کړه دا بخوري او جنایت والا قربانه نه بته نخوري الله تعالی فرمایي چې الله تعالی لفظ تبغوري چې دی وایي چې کوم شی او کوم شی ځکه ته فوجي ته څه شي فوجي چې کویک مارک او هارت صحیح کویک مارک او ټرن یو کار وحلت لكم الانعام حلال ګرځول شوي تاسو لپاره مواشي او کېدل الا ما یطلع علیکم مگر آغنا چې لسته شي تاسو باندې حرمت دادي فجتنبوا الرجس ځان بچ ساتئ د ګندګۍ من الاوثان د بوتانو د ګندګۍ اوثان معنا بوتان فجتنبوا الرجس من الاوثان ځان بچ ساتئ د ګندګۍ د بوتانو وجتنبوا او ځان بچ ساتئ قول الزور د دروغ خبرونه قول الزور معنا د دروغ خبره الله تعالی وایي څه شي نه زما ډیر بد شي څه شي نه زما ډیر بد شي د عقیده په اعتبار نه شرک بد شي او د عمل په اعتبار نه دروغ بد شي موږ پته ولګی دا چې دا دروغ ناکار شي دي چې خدای شرک ته یوځای صحیح اوس مسلمان شرک کو باندې کوي خو چې دروغ وایي خدای یې بد شي خبره دین کړه دیو جن حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے صحابي ته پوښتنه کوي او يسرق المؤمن مسلمان غلا کوي
پیغمبر صلوات والسلام ورته او کله سره سچويشن کې راشي نو صحیح وی او یشرب المؤمن مسلمان شراب سکی بیا کله اوس وی او یزنی المؤمن مسلمان زنا کوي پیغمبر اسلام او کله اوس نو بیا یې تاسو او یکذب المؤمن مسلمان دروغ وای پیغمبر اسلام بالله پتہ ولګی دا چې ټول ګناونه بدترین ګناه څه دي دروغ ویل دي ځکه دا دروغ د ټول بیمارو جړ دی ټول ګندګو جړ دی دا دروغ ابراهیم ابن ادم رحمت الله علیه ته سړی راغی ها ابراهیم ابن ادم رحمت الله علیه ته سړی راغی ورته ویږي زما به کردار ډیر ناکاره دی عمل به ډیر ناکاره دی دا غواړي چې خپل اسلام کموي بچی دا ډیره خبره ده خدای زما ستاره دوه اسلام دی نه چې زما سکوینه دغه اډکټ داغه څنګه داغه عادت شوی نو په هغه ناوړې په لکه څه خو نه دي وی غلا وی بل څه خو دي کله دا بد اخلاقی وي ښا وی بل څه خو دي ورته شراب ورته بل څه خو دي وی کوم موقع ملاو شو اجرت باندې قتلم کو اجرت باندې قتلم کو ابراهیم ابن رحمت الله علیه ورته څنګه چې تاره کړه ټول کارونه خدي کوا بس یو کار نه کو درو وایا هغه دانو پیننه غلام کوا زنا کوا قتلم کوا شرابم کوا خدروغ مو وایا هغه دا خاصه شو موږ له دغه څه موږ په کار دي چې به صرف یو شی را باندې ناروا شي نو ټول اجازه راکړي ځان مولا دي امریکای نه راغلي دا فسان بل د امریکای نه راغلي دا ارتي اجازه راکړي نو را باندې سره منافقان جوړ کړي دي چې دا هم ناروا دي دا هم ناروا دي دی وای دا ټول کوا خو بس یو کار مکو دا وړي ډیر آسان کار دی صحیح نور روان شو نو د شپې اراده وشو چرته غلا ده نو غلا روان انا لاره کې فلا ولا مخلا ولا سره مشي څنګه طبيعت سره چرته روان دي نو اس کوی چې غلا او پولیس والا د پیدا کړي غلا روان دي صحیح او کبره خبره کوي دروغ دي او ابراهيم ادم رحمت الله علیه سره وعده کړی چې او دروغ بنوا دروغ بل بار ته روان دي نو فریدان ولا مخلا راغی سره مشي ډیر د بس کوي کوم خار روان اوس که فریدان چې زم بار ته شمپینز کم روانه څه کوم شمپینز کم یا پټوای لا خدای پاک ته شمپینز کې پټوای ځکه ته مسلمان صحیح اوس کله ته بل خبره کې دروغ دي ابراهيم رضی الله علیه سره وعده کړی ده بس په یو وخت کې دنه اصلاح شو یو وخت دنه اصلاح شو نو دا دروغ دا کور دی د ټولو ګناونو لپاره کور څه دی دروغ دی نو بس کدا کور دی نه کړو ګناه وسنګ کې تو ډیسکلوز شي یا په اوپن شي نو ګناه وسنګ کې نه نشي کولای اچھا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ حَلَالٌ كَيْزِيتا ذَكَارَ مَوَاشِيَ وَكَيْتَن إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مَگَرْ آغَنَا چلستے شتا سبحان حرمت داغی فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ زان بچ ساتے دگندگئے دبوتاننا وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ او زان بچ ساتے دروغ خبرنا دروغ موائے ځان بچ ساته دروغ خبره ده دروغ موای اوس کومه بزنس کې دروغ بس ور سمره دی نه تاریخ شروع شي صحیح بلکې دروغ خبره ده موږ په بزنس کې په دروغ قسم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وو کسان دي د قیامت پر ورځ چې خدای طرف ته روان الله تعالی به د غضب په نظر ورکړي نو غضب د FBI هم نه ده CIA هم نه د خادم نه د KGB هم نه ده حالانکه د KGB ډایرکټر چې په غضب وو دې معنا راځي ډېر کار کړه صحیح چې په باندې ورته ورنه سر کیا بابا دے نا اللہ دے اللہ هغه ورته په غضب یوې پاغې کې ذکر وکړو والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
چې هغه تاجر چې د خپل سامان د دروغ په قسمونو خرڅوي، خپل سامان خرڅوي، څنګه خرڅوي؟ د دروغ په قسمونو. نه دې کوم میټیریل چې دي، یا سبحان الله، قسم په خدای تاسو میټیریل تاسو غواړئ او پته لرته دا ځوانو میټیریل دي، دا چې یو ضروري دی بیره غړغړه. صحیح. نو والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. پیغمبر اسلام فرمایي دا چې تاجر چې خدای طرف ته رواني الله به په قسم خدای موږ بچ ساتي خپل حساب نه. فجتنبوا الرجس من الاوثان، ځان بچ ساتي د ګندګۍ یعنی بوتانو نه، وجتنبوا قول الزور، او ځان بچ ساتي د دروغ خبرې نه. حنفاء لله، خالص مخلص مسلمانان الله لپاره. حنیف دا ټایټل د ابراهیم علیه السلام د ملت، ټایټل د ابراهیم علیه السلام د ملت. حنیف وای چاته چې نه شرک کوي، نه بدعت کوي، نه شرک کوي، نه بدعت کوي، مخلص وي الله سره او د الله پیغمبر سره، مسلمانانو سره او د مسلمانانو مشرانو سره. امام بخاری حدیث نقل کړی دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي الدین النصیحه، دین د خیر خواهی نوم دی. دین د سنن دی سره رحمت د خیر خواهی، نصیحت معنا خیر خواهی. نصیحت ته نصیحت څه کوي چې ته چاته خبره کې دا د خیر خواهی کوي. نو دین خیر غوښتل، خیر خواهی ده، سنسیارټی ده. قالوا لمن یا رسول الله، صحابه تاسو کې چې چا سنسیارټی، چا سره اخلاص؟ پیغمبر اسلام لله، الله سره اخلاص، ورسوله پیغمبر سره اخلاص، ولائمه المسلمین د مسلمانانو امام سره اخلاص، ولعامتهم او عام مسلمانانو سره اخلاص. چې کوم ځای کومه ډیوټي ته متوجه ده هلته به د اخلاص مظاهره کوي. issue is related to general public, عام مسلمانانو سره ایشو ریلیټډ دی، هلته به د اخلاص مظاهره کوي. امام سره ریلیټډ دی، د اخلاص مظاهره وکړي. پیغمبر سره ریلیټډ او متعلق دی، د اخلاص مظاهره وکړي. الله سره ریلیټډ دی، د اخلاص مظاهره وکړي. سنسیارټي نو دې ته وایي خلفاء. حنفاء لله. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي جئت الیکم بالملة الحنیفیة السمحة السهلة البیضاء. ما تاسو ته د ابراهیم حنیفی ملت راوړل دي، او دا حنیفی ملت یو صفت د السمحه، بل د السهله، بل د البیضاء. نو حنیفی معنا چې نه پکې شرک شته، نه پکې بدعت شته. ځکه شرک هم د اخلاص ضد دی او بدعت هم د اخلاص. شرک چې څوک کوي خدای سره اخلاص نشته، بدعت چې څوک کوي پیغمبر سره اخلاص نشته. شرک چې څوک کوي خدای سره مخلص نه دی، او بدعت چې څوک کوي پیغمبر سره مخلص نه دی. نو ما تاسو ته ملت حنیفی راوړل چې شرک پکې نشته، بدعت پکې نشته، السمحه او داسې جنرس دین دی چې بخل پکې نشته. داسې سخی دین دی چې بخل پکې نشته، چې د ژوند د کمې مسلې سلوشن پکې غواړي تاسو ملاو دی. چې د ژوند د کومې مسلې دا زموږ د بعضې نوجوانانو دا یو مسلو کاري ته مسلمانان دا خالقان دي، انو دوی سسټیکرې لګولي په دې خپل ګاډي باندې اسلام is solution to every problem in life. صحیح. دا یو ښه میسج دی ځکه people will be thinking about them. صحیح. او دا ډېر برایو خلک دي. صحیح. موږ خو نومونه بدلو او دوی په میسج لګولي. صحیح. بل ازمې اوس فکر وکړو دا پیس کالج طرف ته درې خپل ته یو سټیکر وکړه نو هغه باندې لیکلیو if you want peace just follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam. if you want peace just follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam. means چې د محمد میسج د دنیا ته د امن میسج دی، د امن پیغام دی. صحیح. نو په داسې سرکمسټانسز کې دا یو ډېر بهترین میسج دی. څنګه no God, no peace. No God, no peace. او ټیون بدل. نو حضور اسلام السمحه جنرس دی د دین سره د جنراسټي اداره چې تاسو د ژوند پر موږ فقہ کې خبر ذکر کوله خو ډاکټر صاحب ناس نه غو مورتمه الانفحه الصلبه دا ماشوم ګیله کې چې
ماشوم ګیله کې او چې صرف پایس کې د وا صرف پایس کې د پخېټه کې دنه دوه مادي دي عربي کې ورته انفحو خو یو سالډ وي یو لیکل وي یو سالډ وي یو لیکل وي یو وایټ وي بل یلو وي یو وایټ وي او بل یلو وي اوس د هغه مادي حیثیت څه ده چې دا شرعاً دا یوزبل ده او کنه د یوزبل صحیح د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فتوا ورکړی دا چې دا د چیز صالح کولو لپاره چیز پک لګي پنیر پک لګي چیز پک لګي امام رحمۃ اللہ علیہ فتوا ورکړی چې دواړه جایز دي امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ هغه فتوا ورکړی چې نه صالح جایز دي دا لیکوډ نه دي دا صالح جایز دي دا لیکوډ نه دي صحیح نو بهر دې هغه ډاکټر صاحب ناس ته مایسو نو چاوي انزایم چاوي څه خو ډاکټر صاحب لګ ماته انتظار لګ ماته انتظار یې نه کړی RENT څه هغه ډاکټر صاحب داسې ما ډاکټر صاحب ولې د ایمان نه پوښ ایمان موږ وایو دا ماډرن ټیکنالوژي ده دا ماډرن ټیکنالوژي نه ده چې څو کار وادي ما باندې په مستله فور صحیح ها ما تاسو به شکر ماډرن کړی بیا څنګه روان دي نو اسلام is solution to every single issue in life خنفاء لله نو السمحه جنرس دین دی او نمبر 3 السهل آسان دی دغه سختی نشته دي دین کې څه وګوره څنګه سختی پکې نشته یعنی تا ته وایي چې د جمع موز واجب دی د جمع موز واجب دی نو خدا چې مسجد ته راشي اوس ته وایي چې جاب کې څه جاب کې نو چې جاب کې نو ته یو حیات نو دواړه کسان یو ټایم فکس کړي استاد د پاره مسجد ته راتل واجب نه دي استاد د پاره جمع کول واجب دي الته وکړه دوه په دوی چې کوم ځای بزنس کې یا جاب کې ورته یو کس امام شوبن ورپسې مقتدی شه نو چې هغه کوم موجود چې دی هغه تا سختي وکړه خریدار به جنا کمړېږي ته کوم کې را روانه کې بګرنډا کې مسکین بل ځای نه کیږي دا خو ډېر لوی تکلیف نه دا ته چې کوم ځای بس هغه ځای وکړه استاد سره دیم خرڅ نشته and you are traveling پلار باندې اوس د جمع د ثواب څنګه ځان ترا ګرځي تاسو خپل منظر پر خپل اذان او اقامت الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد او بیا اقامت او خپل منځ الله د ثواب دی صحیح دا ته وایي مسکه به ولا ادريږي وقوم لله قانتين فولاړه استاد لري نه شي پیدا کړي پکې صحیح کینا پېنه شي وي څنګه نو دی وجوه چې السهل آسان دی څه شي آسان دی او وی فرمایل البیضاء شاینینګ دی کلیر دی نیټ او کلین دی هیڅ شی پکې خړ پړ نشته تورواله پکې نشته امبیګوټي پکې نشته هر شی کلیر کړی خنفاء لله غیر مشرکین به نو په نظر په فقہ کې بل د مختلف مسلې تیر شي بل دا مختلفې مسلې ترې شوې چې وبو چې ډېرې پلوټیک شي صحیح او کیمیاوي عمل سره د یو ترانسپیرنسي پلانټ ورته لګي پیوریفیکیشن پلانټ ورته لګي هغه سره بیا صفاقي چې دا قابل استعمال دي کړم بالکل قابل استعمال ځکه ما پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې الماء طهور لا ينجسه شيء د اوبو اصل ماهیت نه پلوټي د دې کوالټي پلوټي شي د دې څه شي کوالټي په نو کا کوالټي چې چا بیا کوي شریعت اسلامی دا وایي چې اوبو چې دا څه پزماکه دی واړولې پلیته اوبو څه شي پلیته اوبو پزماکه دی واړولې او دا ځمکه ورجذب شي صحیح خو چې د دوه شټانو او دوه راکونو څخه ورتېری شي شریعت اسلامي بیا قابل استعمال دي ځکه چې هغه څوکي اته نشه سکي اټول ګندګي ته څوکي اته نه اشاره نو څنګه عمل سره ته نیچرل طریقې سره نه کې ارتفیشل طریقې دوی او دا سپوک هغه کې افایز دی او د ملکی لامبر د پاره ځای شي موږ وایو چې په لاره سبق ته راځي او دغه په فرق خانو سره سماج نه ده خنفاء لله غیر مشرکین به خنفاء لله
مخلصان اللہ دپارا غیر مشرکین بے چنے شرک ان کی اللہ سرا ومن یشرک باللہ اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ جو شرک تباہی دا تا معلوم ہے دا سڑے سمر تباہی نو وہی چلو دا شیخ دا سپریچول خوزیتا تا یو فیزیکل مثال لکھتا کہ شرک سر سڑے دور تباشی شرک سر سڑے دور تباشی لکہ یو سڑے جی دا آسمان در اخلاص سی او زمکی لدرام سر اخلاص سی او ریزر رسی نہ صرف دا چی بدن ریزر رسی بلکہ مونگورتا مونگا خود پرندہ مونگورتا گنجائی وے صحیح دے پتہ نہیں سوئی ورتا وولچر نہ ٹپس نہ گٹا بہت رنگیل برا کوزی دا آگا بلک اول و پرن میں بیدا ہے زوونو بے بداغی نا پس پاسی دا دکر جیاد بندے وولچر ہوئی ورتا انگریزی کے ورطا وولچر ہوئی تو اردو کی ورطا گید ہوئی نہ باشا نہ دا باشا بھی دا اردو کی ورطا گید ہوئی صحیح اور مونگ ورطا گنجائی ہوئی لیکن ایس تر بانی وقت نہیں اور دیر کٹ شرے گا ہاں اچھا نام مونگ باشا میں گوڑا شرے کما خیلی سی اچھا لیکن حضر سے لفرن وی بانے دوئی نبی اخیجی فخواه دیرو اس سے زمانہ جیدے دیر مدور او اغا پدورا ہائٹ بانے الو دیج پہ نظروں میں رہتا اچھا بیدیر دیر بڑھت نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دا شرک کول دمرا لوی تبائی دا خود تپزان پوئی دی صحیح لگا دا سڑے چھ دا اسمان دا راوڑ دیگی جزمکی لر اخلاص سی جزمکی لر اخلاص سی سبوشی ریزہ ریزہ بشی او صرف دانا بید آغا ریزی ریزی اگر چھ دا پخ باشا کورتوائی کہ پٹا باشا ورتوائی دا پخ باشا چھ اگر دا ریزی مچت کی وچت تلوی کی بچکی پک ہاں پک آگا وشتان نو بیا زمونگا استاذ کا لغت کی اور لوی فرق ہے مونچی رچی اثر وشتان دیر بٹی مونگا لوی پکی نکلے رہے خنفاء للہ غیر مشرکین بے ومن یشرک باللہ او سوچ شرک کئی اللہ تعالی فکأنما دے داس دے خر من السمائے لکچرا راغ زید لیرا ارتاشوے من السمائے دبلندائنا اسمان مانا سا بلندی تک بلندی ہوئے اچت والے فتخطفو الطیرو او تختیدلا الطیرو دغب پکباشا او تاوے بہر ریحو یا غرزیدلا وینڈ ریح مانا یو تیز سلیح با فی مکان صحیح پیو دیر لرزائی جی خدای ہوئی دے خدا سے ریزہ ریزہ شوے دے روحانی اعتبار سر دا سے ریزہ ریزہ شوے دے لیکن جسمانی اعتبار سر چیز سڑے بلندین رافیو دیو ہوای ریزیو تک دے یا پکباشا ریزیو تک دے ذالک ومن يعظم شعائر اللہ دب خبر دا ومن يعظم شعائر اللہ سو کہ تعظیم کئی دا نشانو دا اللہ دا سمبل دا اللہ فإنہا من تقوی القلوب دا دزنو تقوی دا تقوی دا دزنو تقوی نو سے سڑے چا قرآن لے احترام ورکی نمونگو دا سڑے متقی سڑے دے عالم لے احترام ورکی نمونگو دا سڑے متقی سڑے دے مشر مسلمان دا احترام ورکی نمونگو دا سڑے متقی سڑے دے مسجد کی راشی گوری دا دائے خراب شوئے دے آغا صفا کئی نمونگو دا سڑے متقی سڑے دے صحیح ذکا چی دے اس پخپل اخبانے دا کار کئی دا اللہ دا پانے کئی دا قلوب تقوی دا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ سوچ تعظیم کئی دا نشانو دا اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ نو دا تقوی دا زنو دا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ دا تاسو دا پارا فِيهَا مَنَافِعُ بدری کی منفعتنا دیلا اجل مسمع تیو وقت مقرر پوری پس کہ کدی مواشی ہوئی دغه مواشی سلیتنا شودی اخلی صحیح اور جیسے قربانہ دے پارے اٹھا کی بیت اللہ کی ذبح کی ثم محلها ابیا زائد دے الالبیت العتیق زائد قربانہ دے اگر قدیمی کور دے نبی امیناتا بوزی شرط بوزی میناتا بوزی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَدْهَرُ مَدْ پارا جَعَلْنَا مَنْسَكَ الْمُنْگَ مقرر کرے دے اور طریقہ دے عبادت منگا مقرر کرے گا
یو طریقہ د عبادت نو صلی الله تعالی فرمایي چې کوم آسمانی دین دی یو امت ته یو خبره کړي ته بدا سکے بل امت ته بل خبره کړي ته بدا سکے آدم علیه السلام ته ته بدا هر میاشتې دیار لسمه سوال لسمه او پینځل لسمه روزه نیسي نوح علیه السلام هغه صائم الدهر هغه به صرف پکار کې او پینځه شپږ ورځې روزه نه نیولا باقي ټول کار روزه وکړه هغه د دین تقاضا دا و حضرت داؤد علیه السلام هغه بګویا صوم وصال کو د صوم وصال معنا دا ده چې دوه ورځې سره روزه ونیسي او درې ورځې باندې روزه اوننیسي نو دا الله تعالی پر استاد ته ویل چې تاسو به رمضان روزه الله تعالی دا طریقه د عبادت ته د هر امت لپاره ما یو طریقه د عبادت مختص له ته خپل عبادت دې طریقې کړی صحیح ولكل امه دهر امت لپاره جعلنا منسكا منګه مقرر کړی دی او طریقه د عبادت ليذكر اسم الله دې پر چې یاد کړي د الله تعالی علامه رزقهم پاج ورکړي دی الله تعالی دوی ته من بهیمه الانعام د مواشیونا د سارو د کېټل نو صلی الله تعالی فرمایي څو د تاسو سره په دې کې ارګومنت دا تاسو وې دي د لوسایا د لوی اختر پروت باندې د دومره کرونو سرویس نه راځي د دې نو کدا پیسې جمع کړي فابریکې هم د ټول مسلمانانو لپاره صحیح الله تعالی فرمایي طریقه د عبادت ځکه مختص کوم هغه به انورډ سپیرټ او څنګه اخلي انورډ سپیرټ از اټ از هغه شان دی او چې ته حق نشته چې په هغه باندې بل ابزرویشن لګي یا ریزرویشن کوي فإلهكم إله واحد معبود ناس معبود یو دی فلو وسلمو دغه الله تعالی ته سرندر شي سر تسلیم خم کو وبشر المخبتين ابشارت ورکا د خوشاله خبر ورکا المخبتين هغه خلق ته اخبات وای د زړه اطاعت ته چې دا غي زړه فرمان بردار دی چې دا غي صرف بدن نه زړه فرمان بردار دی الذين دعا كسان زړه چا فرمان بردار الذين دعا كسان دې دعا کین الله چې کله الله تعالی یاد شي وجلت قلوبهم د خدای د عظمت د وجه د دې زړه وشوريږي د دې زړه د الله د عظمت او د لوړوالي وجه وشوريږي او خو والصابرين على ما اصابهم او یعنی آکسان الصابرین چې دې صبر کوونکي دي علامه په تکلیف اصابهم چې رسیدلې دوی ته چې تکلیف ورته ورسي په هغه باندې صبر کوي والمقيم الصلاة او درون کی دموز ومما رزقناهم ينفقون ادا آغا نچور کرے موږ ته دوی خلق په لار د الله کې نو پتو لګی دا چې مخبتین څوک دي نو خدای صفات ذکر کړل نمبر اول چې دا وایي په ځل کې د خدای عظمت وي دای په ځل کې د خدای عظمت او نمبر 2 چې مصیبت ورته ورسي صبر او استقامت کې فرق نه راسي کدا خو ژوند دی فلکچویشن د ژوند لازمه ده فلکچویشن کله بغټي کله شیرشا ته پار گاډي بغټي کله بایلې هم اورګه څه پنده کوي ما شیرشا پار گاډي بغټي کله بایلې هم نو مقصود دا چې بزنس کې کله بغټي کله بایلې صحیح کله په راحت کله په تکلیف فیملی سره کله خوشاله کله بس ټربل درته پیخي صحیح نو دا خو د ژوند لازمه ده یعنی دا څنګه چې په معیشت کې فلکچویشن راځي د ژوند په هر فیلډ کې فلکچویشن دا کټواله پټواله دا خو دا ژوند دی دا دنیا ژوند ده اصلي صحیح دا لاجب ولوي چې العالم حادث دا دنیا چې دا نو پیدا ده نو پیدا معنا یعنی دا وخت کې نو وخت دا پیدا کړی دا وایي دلیل څه ده لانه متغیر څنګه دي کې تغیرات دي راځي په هر ملت کې صورت تغیرات دي راځي وکله متغیر فهو حادث هر شی چې متغیر کیږي د دې معنی دا چې یو زمانہ راځي چې دا نو پیدا شوی نو ځکه چې دا کټواله کوټواله راځي صحیح نو دا خبره دلیل دی چې فل عالم حادث چې عالم حادث دی او خدای مالک عالم حادث دی هغه په نافذ باندې دا ثابت دی چې خدای دې مالک دی او خدای خالق دی خدای خالق دی او خدای مالک دی نو ما به یو بل نه کوله مې دې ته وی یونیورس یا سوي یونیورس د دې معنا چې د خالق د دې مالک او چلون کې هیڅ یو ذات دی کله یو نه علاوه بل شی وي نو بیا به د ملټي ورس وا بیا انګریزي کې ورته یونیورس ته ویل شي سپورت ته ویل شي ملټي ورس وا نه بل دا یونیورس ته چې چلون کې هیڅ یو خالق هیڅ یو
نمبر 2 صبر او نمبر 3 مانزه سره کمټمنټ او دا مسلمانانو ډېر لوی کوتاهی ده خصوصا موږ چې کوم دلته اوسېږو یا سبحان الله زما په خیال په دې ویلي کې چې مسلمانانو اوسېږي 15% او په دې داسې چې مانزه سره کمټ صحیح مبلا دلته فاتحه او آیات نو فاتحه کې مې دا ذکر وکړو ما د درې امامانو په مذهب چې دا سره د ایمان خلاصي کې چې یو مزبس چې یو مز بغیر د عذر شرعي نه بغیر د ایکسکیوز نه مسکی هغه ویل مسلمان پاتې نه دی دا مسلمان پاتې نه. امام شافعي او امام احمد وایي د مرتد سزا ولا ورکړه اسلامي ریاست کې سزا ولا ورکړه د مرتد سزا ولا ورکړه او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه مرتد خو نه دی د مرتد سزا خو ورته مور کوا البته حدن قتل کا حدن سوتا قتل کا او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه جیل کې واچوا څه کې واچوا جیل کې واچوا چې د کمټمنټ کې ولیکل درکې دی او باندې درکې څه بدل کړي د مسلمان دی او باندې درکې چې بیا موږ نه خدا کا او که قضا مې کړ نو چې څه د غلط دی یا د ماسنای والمقیم الصلاه صحیح. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمائی سلطان بهاءالدین رحمه الله ډېر لوی ولی دی هغه وایي چې دا مزګزار د دنه سپه او خنزیرم بنا غواړي دا بل ماده سو بین ماده چې موږ نه کوي دا سپه او خنزیرم بنا غواړي الله مو موفق کړي. نو دریم مونږ او څلورم ومما رزقناهم ينفقون چې کوم شی مو دوی ته ورکړي څه شی چې مو ورکړي دین د الله لپاره کوم څه کې صرف خپل نه انټرټین کوي صرف خپل نه جای کوي چې چاو ضرورت کې هغه ته وته ایسرم هیلپ ایسرم کوآپریشن کوي. ومما رزقناهم ينفقون واچم ورکړي دوی دا هغه نه خلق کې پلار د الله کې ول بدن اوس بدن د بدن نه پسند بس موږ د پلانې خبردار نه چې سړی پیړ ها موږ وسو خبردار نه نه عربو ته وایي بدن سړی پیړ فیټ صحیح. او دلته دا بدن په معنا د مضبوط کېټل نو مضبوط کېټل یا غوا ده یا وشله والبدن وشان او غواګان ادا تفسیر حضرت جابر بن عبد الله کړی وشان او غواګان جعلنا لكم دا مونږ ورغولي تاسو پارا من شعائر الله نشانه د الله نشانه د الله ان سنس چې دا قرباني کې د مغفرت دلیل دی چې دا قرآن اصل ته واه پرې ټول وای کني پرې او د دې رسخه پرځ باندې چې کله او تاسو پورې دا خدای نشانی دي مونږ تاسو وکړ کې هم تاسو چې کوم سروي یا کوم کېټل کوم وا یا کوم لیمب مونږه قربانای راوړ اصل زمیدار چې کو سوچ نه دور له کو تکو سره ډب وانه بس یا کوئی نو بس خو چې کوم باندې قربانای نوم کې خو دې شي او باندې گزار نه کوي لاله کوي نه وې دا قربانای لاس باندې شي سو وې لاس باندې شي قربانای دې علي توبه وباس صحیح نه سره به توبه وباس وې دا الله تعالی وې چې کله قربانای لپاره وټا کړی دا خدای نشانی شو. والبدن جعلناها لكم منگر ذولی داتا دپارا من شعائر اللہ نشانو دا اللہ نا لکم فیا خیر تاسو دپارا پدے کی خیر دے پجوندو اپا مرمو پجوندو کی دا خیر دے شودی اس گئی دوخانو پشم اگینا کپڑے جوڑو صحیح او اپا مرکو کی دا خیر دے ورشی پڑے سکن نے کیا سشے استعمال ہوئی گاڑی کو نے سشے جوڑو ہوئی فذکر اسم اللہ یاد کئنون دا اللہ تعالی لیا پدے باندے صواف نو صواف منا نو صواف عرب اوخ زبح کئنا او سنتم پا اوخ کداری چی دیر زبح نشی دیر نحر شی دیر سوشی نحر بیوشی نو نحر دا شیدو چی اغی اوش لخبو تلی داسی یو گوڑا ولو تلی ناغو اوش دقا سی ولاگا پدریش پتیا پدریش صحیح یو برچی ورطا لکه دا ډېګ کنجر دوه طرفه لکه د نایف په شان تیز لکه د چاقو په شان دوه طرفه تیزي او عرب دا ایکسپورت نو دې څه باندې کوي بس دا نه فرق دې ځکه بسم الله او دا ایکسپورت خلک کول شي او پاور خلک کول شي کمزور سره هم نشي کولای چې ایکسپیرینس نه هم نشي کولای او حجۃ الوداع کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت علی ته حکم وکړ وسل وکړه رسول الله صلی نو دو قطار ورته جوړ کړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم برچی واغسته در پیغمبر قوت دیش په تکاله ورکړي
سورو باندې درش به تکاله ورته چې دا غواړو په قانون نس روان دا وشان دي پیغمبر صلوات و سلام دې بابا په پرچی چلو بسم الله الله اکبر 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 او دا تیز روان چې درش به برابر کړ حضرت علی نشاط دې دا وایي صحیح حضرت علی قربانی شروع کړه او دې وکړه شمار هغه شروع هغه شمار شمار وکړو نو په جړاش حضرت علی ورته وویل چې پیغمبر اسلام باندې څه دی خپل قرباني الله ربنا لنا ربنا نسينا وعلمنا الله سبحانه وتعالى الله حافظ الله